د خاوند ناشکری کول والا زنانه به په دوزخ کې وي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي سما ته په دوزخ کې راویلدل سولې ډېر زیاتې زنانې ولې په دوزخ کې چې هغو کفر کړی و. یو چا پوښتنه وکړه چې آیا دغه زنانو د الله پاک سره کفر کړی و؟ نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي چې دغه زنانو د خاوند ناشکري او د خاوند د احساناتو ناشکري کوله. که چیرې تاسو د زنانو سره عمر بر ښه وکړئ او ښه احسانات وکړئ، که چیرې یوه ورځ داسې خبره د زنانو طرف ته وسي چې زنانه په ناخوشحاله سي او زنانه ښه نه وبولي دا ستا خبره، نو زنانه فورا دا آواز پورته کوي چې تا خو زما سره هېڅ څه نه دي کړي او هېڅ احسان دې نه دی کړی. بحواله صحیح البخاري حدیث نمبر 29. نو عزتمنو زنانې ډېرې داسې زنانې سته چې هغه د خاوند ناشکري کوي چې خاوند کور ته راغلی نه د کور کم جنجالونه دي او کم خبرې چې هغه د خاوند ته رارسوي خاوند نور پریشانه کړي. نو پکار دي زنانو ته چې د خاوند د احساناتو ناشکري نه وکړي، دغه شکریه ادا کړي، دغه احسان ومني، نو بیا به حق تعالی تبارک و تعالی و دا زنانو ته پر دغه احساناتو باندې الله پاک به دې ته ډېر غټ غټ انعامات ورکړي په ورځ د قیامت. که چیرې خدای ناخواسته دې ناشکري وکړي نو بیا به الله پاک و دغه زنانو ته غټ غټ عذابونه به ورکړي. نو پکار دي زنانو ته چې د خاوند ناشکري نه وکړي.